طلبګار نه وي کدا سي پکې سوچته چې هغه عزت نه غواړي لکه جواب راکې تاسو خبرو باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ دا مخ ټول عزت غواړئ که نه غواړئ څوک عزت غواړي لږ لاس اوچت کړئ ماشاءالله ټول د عزت طلبګار دي په دې معاشره کې به داسې څوک هم نه وي چې هغه به په دې نیت باندې د معاشره کې ژوند تېروي چې ما ته د خلک په سپک نظر وګوري دا څوک شته نشته ورماله به جواب راکوئ بیان به تاسو د مولانا ضیاء الله جان صاحب کې زه خو تاسو سره ساده دوه درې خبرې کوم دا عزت طلبګار دا که نارینه دی او که زنانه ده هغه د عزت طلبګاره ده او هر انسان د دین هم ځان بچ کوي چې د بې عزتۍ د ورځې نه هم بچ شمه خو زما محترمو عزتمندو ستاسو نه دا تپوس کوم چې د دنیا او د آخر عزت که یو انسان غواړي نو دا په قرآن کې دی که په قرآن کې نه دی شته په قرآن کې عزت شته که نشته تاسو به بیا وایئ چې مولانا صاحب خبره خو دې ډېره ټیک ده خو که موږ دا ټول خلک به د خپلو بچو باندې دا قرآن زده کوو او دا ټول مولیان کو نو دوی به بیا څه خوري دا یو سوال ذهن کې راځي که نه راځي وایه که نه راځي که نه راځي ذهن کې دا سوال راشي زما دا بچی که مولا شي اوس تاسو نه تپوس کوم هلکه څومره طالبان حافظان او قرآن شریف کې ختم 27 طالبانو قرآن شریف دلته ختم کړی دی تاسو به بیا څه موده بعد د 27 ماشومانو تپوس وکړئ چې دا د لوږې مړه شو که مړه نه شو تاسو چې ته یو عالم د لوږې نه مړ لیدلی یو عالم رازی خان قاری صاحب وای دام لیدلی چې ډېره به یې خوړلي مړ به یې خو د لوږې نه چې د مولا مړ نه دی لیدلی که تاسو د یو عالم نه دا تپوس وکړاست ستاسو نه یو تپوس کوم د عالمانو تنخواګانې لږې دي که ډېرې دي لږې دي شاته ملګري اواز نه راکوي تاسو مولیان شته په جومات کې امامان شته تنخواګانې لږې دي که ډېرې دي چا ته پته شته چې زموږ د امام تنخوا څومره ده چا ته پکې پته شته څومره ده تنخوا ټولو زر لاس کته که چې اوس مونږ وایو یو بې شرمېږو څومره ده تنخوا کاکا 8000 جي دا د امام تنخوا ده هاشمي صاحب وایي دا 8000 خو لا ډېر شی ده وایي داسې د نن مولیانو خو 3000 روپۍ تنخواګانې او پېټرول بېګا تازه ګران شوي دي 100 روپۍ دي پېټرول 160 د پاسه په 160 روپۍ او په دې حالاتو کې په 8000 امام گزاره کوي د لوګي مړ نشو او تاسو نه تاسو کوم سره د 8000 روپو د امام عزت سیوای که زموږ سیوای د امام سیوای که سیوا نه ګوره دې ټول حال کې تاسو وګورئ سزا پکې دی کمبل یې چولې دي بالښتونه دي تکیاګانې دي او چې عالم راځي ولا کده خو راځه نه د بخزاده راغې ټولو د وی دی خو راځه حالانکه دا بغزاده ګوجر سړی دی تاسو یې پیژنئ چې ګوجر سړی دی زما شاګرد دی خو چې د الله علم زده کړی دی او د الله قرآن زده کړی دی نو دې ټولو ته اشاره وکړه وی دی خو راځه تاسو ولیدل زما محترم او عزتمندو عزت خو د الله په قرآن کې دی مونږ ټول دا وایو چې عزت د الله په کلام کې دی او عزت د الله په دین کې دی نو بیا زده کول پکار دي که پکار نه دي عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ یو واره مکه معظمه ته راغی دونه مکه گورنر نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دې تاسو کوي د ځنګلاتو محکمه دې شاته حواله کړی دا د دې وزیر دې څوک جوړ کړی دی د دې قلمدان دې چاته سپارلې دی نو نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې ابن ابزا دا ابن ابزا دا سه ناشنا غوندې نومو نو عمر فاروق رضی الله عنه تاسو کو چې ابن ابزا څوک دی هغه ته وی صاحب دا زمونږ یو آزاد کرده غلام دی نو نافع ابن حارث رضی الله عنه امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه تاسو کو چې ګوره غلام دی په خلکو مشر کړی دی د خلکو مشري او د یو اهم محکمې مشري او ذمہ داری دا د ابن ابزا چې هغه غلام دی هغه ته دی حواله کړی دا نو نافع ابن حارث رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې امیر المؤمنین زما پر رعایا کې د ټولو نه زیاته پوهه په قران باندې ابن ابزا ته حاصله و د ټولو نه زیات په قران باندې پوهه ابن ابزا
نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې ما د نبی کریم علیه السلام نه اوریدلی دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين چې الله جل جلاله پیغمبر فرمایي چې د دې قران په ځبانه الله پاک ډیر قومونه اوچت کی او ډیر قومونه راخته کی او عزت په قران کې د عزت مندو عزت الله پاک په دین کې خو دې خوشحالی په دی باندې پکار دا او څومره چې انسان قران ته نږدې کیږي دومره الله پاک د انسان مرتبه او مقام اوچتای ا د دې لپاره خلکو څومره ستړي کولې د قران د زده کړې لپاره د قران د دین د زده کړې لپاره صحابه کرام څومره قربانه تاسو صرف مختصر غو یو واقعه د یو نوجوان صحابي بیانو یو صحابي د حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ درې سلور کاله شوی چې ایمان وروړی دی صحابه کرام متلل او راتل په سفر باندې بدلل هغه به د الله قران لوستو د عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې کله د الله کلام د دین اورید دا یو مؤثر کن کلام دی یو معجز کلام دی نو په د باندې ډیر اثر وکړ عبد الله رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو خو ایمان پټ کړی دی هغه وخت ایمان چاخکارا کول نه شو حضرت عبد الله رضی الله عنه درې سلور کال صبر وکړ د پلار مړ دی یتیم دی او د خپل تر سره اوسېږي دا غړي چیلې سره او کله چې بیابان کې او صحرا کې صحابه کرام په سفر باندې قافلې زی او راځي نو د داغې نزد کړه کوي ډېر موده صبر وکړ پر مسره مسکي خپل ترتا دا اظهار کو چې یو نوې پیغمبر راغلی دی او نوې قران راغلی یو ډېر مشهور کن کلام دی ډېر بهترین کلام دی واغه به دا خبره ده واړه ولا راواړه ولا چې کله صبر تمام شو نو حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ لا نوم نه دی بدل د جاهلیت نوم لا عبد العزى دی نو د خپل درته اظهار وکړو چې کاکا ما غوډه موده صبر وکړو چې تبه د دین قبول کړي خو زمانه مزید د اسلام پټ نشي پاتې کېده زدغه کلام اوریدو لخامخه د هغه پیغمبر خو لازم چې په هغه باندې براه راست نازلېږي هغه باندې د الله د طرف نه جبرئیل امین وروړي او پاغې نازلې نو زم د هغه نه براه راست د قران اوریدل غواړم هغه یې خطب دین شوي ډېر بده وګڼل وې دا ته چې ستا سره چې سملکیت کې دي دا ټول زما دي هغه ته وې کاکا دا چیلې مستا او دا ګډې مستا او دا مال حلم مستا خو ما پرې د چې هغه پیغمبر لړشم او دا غنه دا مشهور کن کلام اورم تر په دباو کو چې زدنه بزد مال حال والم دی بد دین نه ووري چې کله ولده جواب ورکړي چې بس دا هر څه ستاري خو ما پرې د چې زدغه کلام اوریدو لړشم دغه پیغمبر پاک په خپل سترګو باندې وینم نو د پسې د شان आवाज وکړو ودا تا چې بده خپل تن باندې کې می کپړې دي دا هم تعالی ما درکړې دي دا هم زما مال له ته خو د پلان نه وړو کې پاتې شوی دا هر څه زما دي ما ته بدا کپړې مو باسي نو دې نوجوان د خپل تن هغه کپړې لری کړې او کور ته چراغ چې موري به حجاب وکړه نو مور ډېر حیران شوې بچي دا ولې دوته اظهار کو چې به بس دغه شان واقعا دا زما د ډېر وخت نه د اسلام شوق او ولولز لکه پیدا ده ما یو ډېر مشهور کن کلام اوریدل دي بهترین کلام به اوریدل دي ما دا خبره تر اوسه پټه ساتلې و خو زما تر باندې اثر اونشو هغه زمانه د تن کپڑے مواغستي وسماله دومره سراکه جزا د خپل ستر پټکم هغه دی لاغه یو کمبل ورکا هغه کمبل په میان باندې اوسیرو په یو باندې ستر پټکا او یو دی وګو د پاسه راواچو د حدیث په کتابونو کې دغه صحابي ته ذل بجادین وای دوه کمبل والا د روان شه په سفر باندې د مدینه منورې په سفر روان شو نبی کریم علیه السلام دربار ته ورسید جناب نبی کریم علیه السلام دروازې ته ډډه دیوال ته واچولا جناب نبی کریم علیه السلام چې د کور نه په خپل ترتیب باندې را بهر شه تاسو کوئی سو کې میل مکم زین راغلی دور دوی چې خود پلان کې زین راغلی مسافرم نوم د سید وی نوم می عبد العزى دی هغه ته څنګه راغلی د جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې ما
زما مګډې او چیلې سره ولې شپونکې یم او قافلې د مسلمانانو بدلې راتلې او ما د هغې نه د الله کلام اورې د هغې کلام په ما باندې اثر وکړو نن مې دا اراده کړې وه چې دا کلام په چا باندې نازلېږي چې د هغه خواله لړ شم او دغه کلام دی په خپله اورم او په خپله باندې د هغه په لاس باندې ایمان راوړم نو جناب نبی کریم علیه السلام ته وفرمایل چې بیا خو ته عبدالله بیا خو عبدالعزا نه بیا خو عبدالله د نن نه ستا نوم عبدالله جوړ شو بیا به دی ناس به د الله کلام به په تیزه تیزه باندې په زوره زوره لستو د الله نوم به په زوره زوره لستو یو وارې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی په هغه باندې ډېر بد ولګېد ځکه د نبی کریم علیه السلام د ټوله واقعه بیان کړې وه چې ما د دې کلام د اورېدو دپاره د خپل تن جامې م قربان کړي دي لباس مې م قربان کړی دی نو عمر فاروق رضی الله عنه راغی هغه چې وکړ دی په زوره زوره ذکر کوي په زوره زوره تلاوت کوي هغه ځای نه هغه اواز ورکوي ای بانډچي په مزه مزه وایه عمر فاروق رضی الله عنه دا اواز چې نبی کریم علیه السلام اوریدو جناب نبی کریم علیه السلام ته فرمایي چې عمر خاموش دا خو هغه نوجوان دی چې د الله د کلام او د الله د پیغمبر دپاره د خپل تن جامې قربان کړي دي او راغلی دی دته سمو یا دا منافق نه دی دا صحیح مخلص مسلمان دی که هر څنګه لولي دته اجازت جناب نبی کریم علیه السلام سره دی مسجد نبوي کې اوسیږي لږې ورځې بعد د جناب نبی کریم علیه السلام د طرف نه د جهاد اعلان وشو چې تاسو به جهاد له وځئ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ دیم راغی نبی کریم علیه السلام ته وی چې ما هم ولیږه خو ما ته دعا وکړه چې زه د الله په لاره کې مې کافران شهید کړي او ټوکړې ټوکړې مې کړي جناب نبی کریم علیه السلام ته وفرمایل چې عبدالله که ته د الله په لار کې ووتې او ته په تبه باندې مړ شوې نو بیا به هم ته د شهادت مقام ته رسې چې کله دی لاړ قافله لاړه صحابه کرام لاړل نبی کریم علیه السلام ورسره دی د باندې تبه راغله او دی هلته وفات شو جناب نبی کریم علیه السلام ته خبر وشو چې هغه نوجوان وفات شوی دی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ له قبر تیار شو جناب نبی کریم علیه السلام قبر ته په خپله باندې کوز شو او حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې دا خپل ورور تاسو ماله په لاس کې ډېر په قلاره راکړئ چې دته تکلیف ونه رسي او په قلاره په دواړو په خپلو سنګلو کې حدیث مبارک کې راځي چې نبی کریم علیه السلام ایک یوازې دی په خپلو سنګلو کې ونیس او په خپل لاس مبارک باندې قبر ته کوز کو او بیا یې ورله داسې دا مخ ښکاره کړه ویې فرمیل چې یا الله زه د عبدالله نه رضا یم ته د عبدالله نه رضا شه عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما چې کله د نبی کریم علیه السلام دا الفاظ د حضرت عبدالله باره کې واورېدل نو ما دا تمنا وکړه چې کاش د دغه عبدالله په ځای باندې نن عبدالله ابن مسعود په قبر کې پروت وی او نبی کریم علیه السلام دغه الفاظ ویلې وی او دا به زما دپاره ډېر لوی د خوشحالۍ مقام